حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا روایت بیاناوه اذا تاب العبد انس الله الحفظه ذنوبه چې کله مې یو کس ګناه کارو کی بیا د توبه واسي الله تعالی د معاف کی بیا الله تعالی د فرشتو نه هم د انسان ګناهونه هیر کی. مکمل حدیث دا سدا وانس الله جوارحه ومعالمه من الارض وای چې کله سړی ګناه وکي بیا د انسان چې کوم اعضاء دي دغه نه هم د انسان ګناهونه ویر کی او داسې کوم ځمکه باندې چې کوم سړی ګناه کړی وي د هغې ځمکې نه د هغې ګناه اثرات د هغې ګناه نشانات دا هم ختم کی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه دلته دا خبره بیانوي وای چې په دې حدیث کې دی انس الله الحفظه الله تعالی یې ځینې ویر کی چې موږ نه کومه ګناه شوې ده د ګناه ختمولو کې الله تعالی فرشته هم نه دي استعمال کړي. الله تعالی داسې نه دی ویلي چې زه فرشتو ته وایم چې هغه د ګناهونه ختم کړي، نه، په دې وخت کې الله تعالی د دغه نسبت خپل ځان ته کړی ده چې زه به د دغه انسان ګناه د فرشتو نه هیروم. د هیرولو وجه دا ده چې کیدای شي چې د قیامت په ورځ باندې فرشتې انسان ته پیغور ورکړي چې ته خو وی ګناهګار انسان، تا خو ګناهونه کړي وو، ته خو د بخښنې لایق نه وې، خو الله تعالی په تا باندې خپل رحم کړی ده. الله تعالی مونږ ته ویلي چې دغه انسان ګناهونه ختم کړه، دی به جنت، انسان به جنت ته ځي، دلته فرشتې پیغور ورکوي چې ته خو جنت ته روانې، حالانکه ته خو ګناهګار انسان وي. الله تعالی مونږ ته ویلي چې دغه انسان ګناهونه ختم کړه. نو انسان د دغه پیغور نه د بچ کولو دپاره الله تعالی په منځ کې فرشتي هم نه دي استعمال کړي. الله تعالی په خپله ګناهونه ځنې ویروي، الله تعالی په خپله د دغه انسان ګناهونه ختموي. دغه وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته انس الله الحفظه الله تعالی یې ځنې ویروي، د فرشتو نه هم او داسې د اعضا نه هم او داسې د ځمکې نه هم الله تعالی د دغه انسان د ګناهو اثرات نشانات ختم کړي. ګورئ دا یو خبره بله هم درته کومه، په دنیا کې که یو کس جرم وکړي، سزا وکړي، هغه غلط کار وکړي، بیا عدالت هغه ته سزا ورکړي یا هغه کس معاف کړي، معاف کولو نه بعد دغه انسان چې کوم ریکارډ ده، د کوم دغه ډیټا ده، دا په سپریم کورټ یا داسې های کورټ په دې کې محفوظ وي، ختم کوي نه. خو د الله تعالی قانون داسې نه ده. الله تعالی ته چې څوک توبه وباسي، الله تعالی نه څوک معافي وغواړي، بیا الله تعالی د دغه انسان ریکارډ محفوظوي نه، ختم کوي. داسې وایي چې بس دغه کس مانه معافي وغوښتله، توبه یې وایستله، حقیقتا توبه یې وایستله، بس دغه ریکارډ ټول ضایع کړي، بیا به د داسې سړي ریکارډ مکمل ختم شي. نو دا د الله تعالی په حکم او د الله تعالی عدالت او داسې چې کوم په دنیا کې کوم عدالت ته په دې کې د ځمکې او اسمان فرق ده. نو الله تعالی څومره غفور رحیم ذات ته چې یو انسان ګناه هم وکړي، بیا الله تعالی په منځ کې فرشتې نه استعمالوي. فرشتو ته دا نه وایي دغه انسان ګناهونه ختم کا، بلکې الله تعالی په خپله د دغه انسان نه دا ګناهونه، د دغه فرشتې نه دا ګناهونه الله تعالی ویروي. الله تعالی دې مونږ تاسې ټولو ته د دین سمجھ را نصیب کړي، الله تعالی دې مونږ تاسې ګناهونه معاف کړي او د نیک اعمالو توفیق دې را نصیب